بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو د پېښور فایل سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. امید لرو چې جوړ تکړه او خوشحاله به یې. قدرمنو موږ سره چې کوم نننی ټاپک دي نو په هغې به لږ نظر اچو او بیا به په هغې باندې تفصیلي سره خبرې کوو. وړاندې خو به د بجټ په حواله باندې موږ تاسو سره خبره کوو، خو یریږئ به نه ځکه چې موږ به کوشش کوو چې د بجټ نه د عام ولس څه توقعات او څه ګیلې دي. یو خو په دې باندې خبره کیږي چې بجټ یو پیچیده عمل دی. ډیر خلک داسې دی چې هغه په دې باندې پوهیږي هم نه، او دا د معاشي بابوګانو هغوی دا یو مجموعه ګرځوي. د پروګرام دویم ټاپک به هم د بجټ په هکله دی، خو په دې کې به موږ د قبایلي اضلاع په حواله خبرې کوو. په تیر بجټ کې چې کومې وعدې شوي وي او د راتلونکي مالي کال بجټ اوس چې وړاندې شوی وي، کم اعلانات شوي دي، کمې پیسه مختص شوې ده، د دې موازنه به موږ کوو. زموږ د پروګرام چې کوم دریم ټاپک دی، موږ به د خبر نیوز په کوششونو باندې یو ډیر اهم کار شوی دی او هغه افغانستان یو ماشومو پېښور کې بېدرکه شوی و. خبر نیوز یو رپورټ چلولی و، بیا هغه کتلی شوی په افغانستان کې. د هغه مور راغلی و پېښور ته، د چمن بارډر په ذریعه باندې خپل ماشوم یې بوتلی دی. په دې حواله باندې چې د هغې چې کم تکلیفات و، د خبر نیوز کم کوششونه و، د افغانستان او پاکستان چې کم سفارتي اهلکار و غفلت و یا لاپروايي وه یا کمزوري وه، په دې به موږ خبرې اترې کوو. د پروګرام یو بل ټاپک مو سره دی، هغه د ګرمۍ او لوډ شیډینګ. په تېره هفته کې ریکارډ ساز ګرمي په پېښور او پښتونخوا کې ریکارډ شوې وه، خو لوډ شیډینګ هم حد ته رسېدلی و. په اخره کې به خبرې کوو د سپورټس په هکله. قیوم سټیډیم د خیبر پښتونخوا د پېښور یوازینی انټرنیشنل کرکټ ګراوند و، په دې باندې د بیا رغونې کار تقریبا په ختمېدو دی. دا د حکومت دعوه ده، په دې حواله به مونږ پروګرام کې خبرې کوو. وړاندې ټاپک له به راځو. اظهر خان صاحب مونږ سره چې کوم سینیر همکار دی د خبر نیوز پېښور ټیم، هغوی هم موجود دي. اظهر خان صاحب، ما یو خبره وکړله د بجټ په حواله باندې چې دا د معاشي حکومتي بابوګانو یو مجموعي وي د اعداد و شمار. عمومي توګه عام خلک په دې کې نه توجه دې ته ورکوي، نه پکې اهمیت لري، ځکه چې هغوی په دې باندې پوهیږي نه او وایي چې دا خو د مالدارو او چې کم سرمایه‌داران دي یا حکومتي کم شخصیات دي، دا د هغوی یو. ستاسو خبره د بابوګانو وکړه. زه به ته دا ویم چې همیشه دغه بجټ وي مقه زاړه تقریرونه او هغه اعداد شماري، هغه صرف هغه انسي بدلول را بدلول دي، تقریر کې مخکې وروسته کول دي. ما هغه شیزونه خبره تا د بابوګانو خبره وکړه. اصل کې بجټ چې کوم دی دا ډېر اهم دا وي چې دا د حکومت د اخراجاتو او د آمدن تخمینه ده د یو کال چې یو کال کې به د آمدن څومره وي او د دې اخراجات به څومره وي او دا به په کم مدونو کې خرڅېږي. لکه یو عام سړی چې کوم دی، یو عام د کور فرد دی، هغه د میاشتې څومره ګټي او د هغه کبیه چې په کرایهدار دی نو د کرایې کې څومره ځي، د بجلۍ بیل او د ګیس بیل او بیا د خوراک دپاره هغه دپاره څومره بچت کېږي. نو دا ټول یو معمولي یو کور مثال به تاسو واخلئ. نو هر یو که هغه کوټې کور دی که غټ دی، هغه د هغې د بجټ یو طریقې کار وي. څوک د میاشتې کوي، هغه ډیوایډ کړي. خپله تنخواه چې کوم دغه دی د میاشتې په حواله باندې خلک داسې کوي چې کوم تنخوادار خلک وي، تنخواداره طبقه یا محنت کش، نو هغه ډېر زیات سوچ کوي چې هغه پیسې خرڅ کوي، دې کې بیماري هم راځي، دې کې ښه بد هم راځي. هغه وایي چې دومره پیسې لکه چې زما څومره تنخواه ده یا زما څومره آمدن دی یا مزدوري ده، چې د هغې نه زیاته ونه کړم، که هغې کې لږه مطلب که هغې کې بچت وشي، که بله میاشت کې خدا نخواسته څه بیماري هم راځي، دې کې خو هر شیز راځي. نو دا د اخراجاتو او د آمدن یو تخمینه ده. ښه، اظهر خان صاحب، موږ سره عامو خلکو په دې باندې خبرې کړي دي. مزدورکار دي، د ژوند مختلف خلک دي. هغه خلک کم چې مزدورکار دي او دا زمونږ د ملک چې کم لوور میډل کلاس دی، د دې آبادي په زیات مشتمله ده، هغوی په دې باندې د زړه د اخلاصه لږې خبرې کړي دي. راځه چې وګورو. تا ته پته شته بجټ څه ته وایي؟ بجټ ولا بجټ باندې نه پوهېږو نو، دغه د حکومت خبرې دي. بجټ موږ خو غریب ته موږ ته چې خېټې ته پیدا شي دغه زموږ بجټ دی. ته بجټ پېژنې؟ بجټ کې به څه کېږي؟ والله خو په دې قیسو پوهېږم، والله خو پوهېږم
ساده خلک یو هم په دې چرته پوهېږي والله جی بچت خو روزانه بچت چې ګراني او ارزاني خو روزانه وي د بجلی ارزانول پکار دي ګیس ارزانول پکار دي کرایه نه دی وګوره والله کې پوره کیږي کرایه وګوره 3 लाख रुपए دی هوټل کرایه ده دا موږ نه کم زینه پوره کوم ما 15 مزدوران لیبر کار کوي کرایه نه پوره کیږي سو کو کم یو شی له ورشه دکاندار له نو بیا به پته لګي چې دکاندار له ورشه مون خو وړو ګران دي چینی ګران دي مسالې له ورشه ته مالګې له ورشه د زیرې له ورشه ته دالو له ورشه تر کومه پورې عمران خان وی کنه دا ساوي دا وی جی تاسو کتله د عام خلک چې کم دی مزدور کار دی دیاړي مار دی هغه د بجټ په حواله باندې سوای اظهر خان صاحب تاسو د عام سړي خبرو په څه دی لرازم اني د بجټ کې د عام سړي دلچسپي ولې نشته خو د عام سړي دلچسپي یو هدف پورې شته هغه دا ده چې وړه غوړي ګیس بجلی اني د روز چینی دا چې د یو عام غریب سړي او کمالدار دی که غریب دی دا د هغه استعمال د هغه ضرورت دی امروز خوراکي سيزونه هغه شیزونه روزمره چې کوم شیزونه دي هغه وایي چې د دې قیمتونه کم شي هغه دې سره نه لري چې څومره دفاع ورکړی شي څومره تعلیم ورکړی شي څومره ایجوکیشن یا صحت د پر هغه دې سره هیڅ کار نشي هغه صرف دې ته ګوري چې د ګوره دا وړه یعنې ډوډۍ غوړي دا مطلب چې دا کوم روزمره استعمال روزمره لکه دې کې اساسي شیزونه دي هغه وایي چې اساسي کم غټ خلک دی هغه یو شیز ته ګوري په هغه باندې چې ټیکس لګي او هغه ته چې ټیکس کې چوټ او هغه کروڑونه روپۍ د میاشتې هغې د اربونو روپۍ د کال پوره د کال دغه دی ولې چې معمولي ټیکس لګولو سره او ټیکس هغې کې چوټ ورکولو سره نو هغه لګول سره هغې ته غټ نقصان کېږي او هغې ته ریلیف ورکولو سره هغې ته نو هغه چې کوم مقصد هغې د پکې دی نو هغه چونکې هغه صنعتکاران دي کارخانهدار دي هغه ایکسپورټر دي امپورټر دي هغه د ټولو شیزونو سره بار نه چې کوم د شیزونه امپورټ کوي دې ځنه شیزونه ایکسپورټ کوي نو هغې ډېر لوی په د بجټ سره د هغه ډېر زیاته مطلب واسطه ده ټیک ده اظهر خان صاحب دا به لینک وس د بجټ وړاندې کېدو نه یو ورځ وړاندې اقتصادي سروې وړاندې کوي حکومتي چې کوم معاشي ټیم دی شوکت ترین صاحب او نور ثانیه نشتر دا ټولو عجیبه خبره ده زمونږ د ملک زیاتر آبادي په غربت کې ژوند کوي خو او د دې د 60 اوس مونږ وکړه د خلکو د بجټ په حق باندې چې کوم خبرې وي هغه هم وکړه سوال شوی دی د شوکت ترین صاحب لا چې شوکت ترین صاحب مونږ فګر چې کم دی د غریبانو په حواله باندې د غربت په حق څه دی د پاکستان د خرو څه دی د خرو هغه باقاعده په دغه اقتصادي سروې کې اعداد و شمار ورکړل شوي دي چې 1 लाख نه سیوا کو داسې اضافه شوې ده خو زمونږ منسټر صاحب ورته وی چې مونږ سره خو په دې حق باندې اعداد نشته د غربت په حق خو بیا د وزیر اعظم معاون خصوصي ثانیه نشتر څوک چې د غربت مقاو او چې کوم پروګرام دی د دې معاون خصوصي هم د احساس پروګرام باندې هم کار کوي نو هغې پریس کانفرنس ته دا خبره وکړه چې په 2016 کې کال 2014 کې اخیری سروې شوې ده د غربت سټیسټک ډپارټمنټ اسلام آباد کړې ده بیا نه ده شوې او هغې دا ووي زما په خیال باندې دا چا چې کوېسچن کړی کوم خبریال ډېر زبردست کوېسچن یې کړی دی هغې ورته ووي چې انشاءالله په دې میاشت کې یا په دې بله میاشت کې به وشي د دې اعداد و شمار به غونډ کړی شي زه راځم دغې خبرې له چې پاکستان تحریک انصاف حکومت چې راغلی دی هغوی هم مني وزیر اعظم هم مني حکومتي منسټران هم مني دلته خیبر پښتونخوا چې کوم منسټران صاحبان دي هغوی هم مني بلکې ام پی ای صاحبان هم حکومتي تاسو نه په خپله باندې به م وایي چې مونږ د خپلو ولس سره مخ نشو میلاولی نو دې ته وګورو چې دا څه عجیبه دومره غربت زیات شو دا په دې وجه باندې کوي چې خلکو ته به پته ولګي چې غربت زیات شوی دی دا ګوره داسې چل دی چې تاسو خبره د خرو وکړله یعنی پاکستان کی موجوده حکومت کې که زیات ترقی کړي نه که خرو پیداوار کړي چې خره پکې زیات شو په دې خو په دې باندې بیا خلک مختلف سنس کې دا خبره اخلي کنه خو یو خبره ته کومه چې لکه دیدو چې کوم سروې چې ما کتل نو هغې کې دوی 24.3% یعنې 9 کروړه خلک چې کوم دی دا د غربت د لکیر نه لاندې ژوند کوي هغه 2016 ده خو دا ډېره زړه ده خو دې خو زه یو خبره زه تاسو ته کومه چې
دې څه بهترین چې کوم دغه دی کنه سروې هغه د بېنظیر انکم سپورټ اوس ورته چې احساس پروګرام دې کې دا بهترین زه به ته چې په دې کې بهترینه ډیټا دي ډیټا نادره سره بالکل ویریفایډ او دغه بل دې کې چې کوم خلک په شروع کې زه چې کله دا پروګرام شروع کړم نو دې کې مالدار هم پکې صاحب حیثیت خلک هم پکې خو دا شیز به دومره زبردست شو سټریملاین شو اوس زه ته دا خبره کوم چې بالکل چې کوم جنون خلک دي هغه خو دوی د بدقسمتي ده نو دې یو نقصان پیدا دی دوی ته نقصان دی بلکې حکمرانان ته هغه به چې لکه په مخکې غربت شره څومره او اوس چې دوی رال د غربت شره څومره زیاته شوله نو د دې په حکومتي په کارکردګۍ باندې یو بد اثر غونډي یعنی دنیا ته یو ښه پکچر د دې نه پیش کړي چې غربت د دې په موجوده حکومت کې غربت زیات شو حالانکه کدی دی واده کړي و نو هغه واده کوم چې موږ به غریبانان ته کورونه ورکو 50 مطلب چې خلکو ته روزګار ورکو 1 کروڑ او د 50 لکه نو هغه شکم اغوادي او داوی چې کوم هغه کې به په دې معنی ګوتې پورته خدای چې غربت به د دې اندازه به ته خامخه لګي غربت به ته ایډنټیفای کې چې ستا په ملک غربت څومره دی او د ټولو اهم دا چې د بنیاد به ته پالیسي جوړه پالیسي هغه په بنیاد باندې بستا راتلونکي اوس زمونږ خو پالیسي نه بالکل چینج کیږي چې کوم دغه ترقی یافته ملکونه دي د هغې خو د 500 کال مخکې بالکل لکه اظهر خان صاحب 15 کاله زموږ په ملک کې په دې باندې سروې نه دی شوی په هغې کې د نون لیګ حکومت هم 2 کاله راځي نو موږ به دا ووایو چې د عام اولس د غریبو خلکو په حقله باندې یا د غربت په حقله باندې زموږ چې کوم واکداران دي نون لیگ حکومت تیر شوی دی اوس د پی ټی آی دی دواړو سندي کړي دې طرف ته پاملرنه پکار ده راځو به زموږ دویم چې کوم ټاپک دی اظهر خان صاحب هغه د بجټ په حواله دی خو هغه د قبایلي اضلاع په حقله باندې دی دې پیرله بیا چې کوم دعوی شوي دي وفاقي بجټ کې تقریبا 450 ارب روپۍ چې کوم دی هغه مختص شوي دي او په دې کې به 10 ارب روپۍ چې کوم دی هغه به په 10 کلن چې کوم ترقیاتي پلان دی د هغې لپاره ورکړی شوي دي خو اوس به خان صاحب لکه دا خبره مونږ کوو چې قبایلي علاقو خلکو سره ګوته وشو نو بالکل تاسو په خپل سره ګوته کیږي تاسو په خپل قبایلي سمو سره تعلق ساتي خو خیر هغه شان قبایلي نه ممن خو نږدې د پی خبر ته تاسو اکسس آسان دی کوم ګورو وزیرستان خبرو کو بره د باجوړ خبرو کو نو ممن ماشاءالله په دې حواله باندې خدي خو بیا هم مونږ چې کم دا فیګر ګورو چې کم کمپیریزن شوی دی په سکرین به هم زموږ په ټیکس کې ګران کتون کې دا ګوري تیر کال چې کم بجټ محسوس شوی او هغه هم نه دی خرج شوی او دومره د افسوس خبره ده چې په هغې کې تقریبا چې کم د ترقیاتي کارونو لپاره د 100 اربو نه زیات بجټو هغه هم لیفس شوی دی نو دا به دوی څنګه عمل درآمد په دې کې چې پر اوس کال زه ته یو خبره وکړم قبایلي اضلاع حوالې سره چې کوم مرج ډسټرکټ دی هغې حوالې سره به زه ته خبره وکړم ډېر زیات سکیمونه چې کوم ایم این ایز دي بیا خصوصا هغه ایم این ای چې هغه حکمران ډلې سره تعلق یعنې پاکستان تحریک انصاف سره او چې کوم ایم پی ایز دي هغې ډېر زیات سکیمونه ورکړي سکیمونه لکه مثال مخکې دي یو خبره کوله چې کله چې د مرچ شوله نو هغه ویل چې 100 ارب روپۍ به سالانه دا به څنګه ورکړی کېږي به خو د دې کیپیسټي موجوده دغه کې نشته د سیسټم کې چې دومره موجوده کیپیسټي چې دا خرج کړي په کار راولي ویل چې په کار راوستي ګور هغه چې کوم هغه سوچ یا فکر هغه غلط ثابت شو زه به درته وایم چې دومره سکیمونه پایپ لاین کې پراته دي خو دوی وله پیسې نه ورکوي وجه څه ده بنیادي وجه دا ده چې غټه خبره چې کوم دی هغه دا ده چې خلک یې نه کوي او هغه دا چې دوی له مرکز په وخت پیسې نه ورکوي ټیک ده لکه یو ملاقات زموږ وزیر اعلی صاحب سره شوی نو هغه یو خبر ګیله وکړله چې مرکز که موږ له هره میاشت په حساب باندې یا کوارټر په حساب باندې پیسې راکولې نو قبایلي اضلاع کې به موږ ډېره انقلابي تبدیلي راوستې یو خبره بله هغې دا کې لکه وزیر اعظم په قبایلي اضلاع په ترقۍ کې ډېره زیاته دلچسپي اخلي بدقسمتي ده چې اقتصادي صورتحال د ملک چې کوم دی هغه د دې اجازت نه ورکوي خو یو خبره د کومه دا خبره مخکې چې کله مرجر نو شوی یعنې قبایلي اضلاع دپاره یعنې هغه وخت کې ایجنسۍ نه چې څومره پیسې به مختص شو هغه به نه خرج کړي دي
اوس موجوده حکومت کې هم دغه صورت نه حال اوس تاسو ځخان صاحب خدي کې یو مطلبي بله خبره ته کومه چې زیاته بعضې اضلاع داسې چې په هغې کې ترقیاتي سکیمونو دپاره بعضې ادارې داسې چې هغې ته هم ورکوي ښه ټیک ده هغې ته ورکوي د هغې په ذریعه هم خرج کوي پیسې نو سړکونه پرې جوړوي یو شی پرې جوړوي انورسیب خان د باجوړ نه د صوبایي اسمبلۍ ممبر هم دی وزیر هم دی زکات هغه ماته وایي چې زه کله نه ام پی ای جوړ شوی ما ته 3 کیلومتر رود ما په خپله پوره حلقه کې 3 کیلومتره جوړ کړی او دا خو ته د پته چې قبایلي علاقو کې زیات چې کوم نه انفراستراکچر ضرورت دی هغه سړکونه ته رابطه سړکونه چې کوم دي هغه بالکل نشته ښه زبردسته مطلب چې دی قبایلي اضلاع کې دوی له زبردست یو داسې کار پکار چې دی له ترقي ورکړی دی ګوره یو خو دلته اجلاس وزیر اعلی وخت په وخت باندې کوي او د هغې نه علاوه زموږ صوبایي ایفکس کمیټي د گورنر صاحب دی کور کمانډر هم په دې کې موجود دی د مونږ یو خبره کوو چې قبایلي اضلاع کې د آرمي چې کوم دی د فوج د هغې سټیک ډېر زیات دی او په خپله باندې چې اخري کم غونډه شوې ده په هغې کې آرمي چیف هم موجود و هغوی په دې باندې زور راوړي چې تاسو ترقیاتي عمل هلته تیز کړئ په خپل باندې کوارډینیشن هم د دې موجود دی خبرې کوي ځکه یو خبره دا ده چې پی ټی آی او چې کم نور زموږ چې کم ادارې دي هغه په یو پیج باندې دي اجلاسونه هم کیږي ایپکس کمیټې هم چې کور کمانډر صاحب هم موجود دی پیسې منظور شوي هلتې نه لګولی کیږي یو خو تاسو خبره وکړله چې فنډ نشته تیر کال چې کم فنډ وتی دی په هغې کې زیات لیب شوي دي فنډ شته خو امپلیمنټیشن عمل درآمد نشته نو یو خو دا ده چې دغه علاقو کې ایکسس نشته د ادارو سر زه به ته یو معمولي مثال دله درکړم زما په علاقه کې 8 کیلومتره یو 3 کیلومتره بل 3 کیلومتره بل روډونه منظور شوي دي پی سی ون یې تیار شوی پی سی ون تیار شو ته په خدای کې نو که چې د یو دفتر نه فایل بل دفتر ته په میاشتې پې لګي همدغه وجه ده دغه ښه زه به دم چې اول ایس ډي او جوړ کړي اکسین ته به اکسین نه به سینیر سپرنټنډنټ انجینیر ته به سپرنټنډنټ چیف انجینیر ته به سیکرټري ته به سیکرټري ته په خدای کې نو کنه دا نظام ټیک کول غواړي نه د هغې لپاره بس دا ګوره یو خبره کوم زما ما نن په سوشل میډیا کتل اداري نوم نه اخلم یوت کانفرنس په قبایلي ژبه په محمد ګټ کې کېږي لګیا دی حالانکه یوت دی یوت له ته روزګار ورکړه دی یوت له ته د روزګار مواقع پیدا کړه دی کې دلته د ترقیاتي سکیمونو چې کوم پیسه ده دا خو ډېره غټه پیسه ده پیسه د راغلې ده ما یو پروجیکټ ډایرکټر دی عبدالله نامې ده هغه ماته وایي چې هر کال اوس مو وایي چې زه راغلم یو ارب روپۍ صرف مومند دپاره پروجیکټ دپاره منظور شوي یو پیسه ونه لګېده نه لګېده بالکل یاره دا سیستم چې څو پولیټیک شوی نه او که دا محرومینې دغه شانته روانې که نه دا دې ته زه وایم چې دا محرومینې دي او بله خبره دي دغه کړې وه ټول خلک من دا خبره کوي نن ما د افتاب احمد خان شیرپو سټیټمنټ وکړ هغه دا ویلې چې 100 ارب روپۍ ورسره واده کړې وه او دا ډېره د افسوس خبره چې مینې 450 ارب روپۍ کېښودې خو هغې کې 10 ارب روپۍ هغه د 10 کالو دپاره هغې ته لاړې خلک مخکې خو سړی دا ګوري چې هلکه 450 ارب روپۍ کېښودې خو منځ کې خو هغه وروسته لکۍ نه ګوري چې هغې کې څه 10 ارب روپۍ د څه دپاره دي هغه به څنګه ورکوي ښه جي اظهرخان صاحب دې کې عجیبه خبره دا ده چې تیر کال کمې پیسې ښودی شوې وي نو هغې په حواله باندې مختلف پراجیکټ لپاره زموږ چې صوبایي حکومت یې ښودی څه 48 ارب روپۍ وي او په هغې کې نه دا خو د مختلف پراجیکټ لپاره مرکزي حکومت یې ښودی وي ښه د زم اضلاع تیر کال چې کوم دغه دی نو دغه د چې کوم متاثرین دي 100 ارب روپۍ د هغوی لپاره یې ښودی شوی وي دا یو مذاق نه دی 100 ارب روپۍ به هغوی کم ځای خرڅ کړي مونږ اکثر وایو چې د بجټ هم د اعداد و شمار کیل دی خو دا اعداد و شمار لوبه چې کم دی قبایلي اضلاع سره ډېره زیاته خطرناکه ده پښتونخوا حکومت چې تیر کال کم نو تقریبا 96 وختي تاسو خبره وکړه 96 ارب روپۍ هغوی منظوري کړې وي ښه په هغې کې 49 ارب چې کم دی هغې کې ایکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام دی دوی ورته وایو اے آی پی پروګرام خصوصي دی نو دا هغه 10 کلن پروګرام سره دوی حسابوي ښه په دې کې هم څه نه دي شوي نو په دې کې خو دا باقاعده توګه ټول سیاسي ډلو په دې باندې زما په خیال
اپوزیشن هم اسمبلی ډایس مخې ته کینی په خیبر پښتونخوا خو هغوی سره هم د دې فکر نشته تاسو کوېسچن وکړئ د حکومت له په ادارو باندې تاسو فشار راوړئ احتجاجونه وکړئ د دفترونو مخو ته کښېنئ چې بجټ راوځي خرچ کیږي نه په میډیا کې خبره چلی چې 2 ارب روپۍ ورکړي په ګراوند باندې هېڅ نشته. دغه بنیادي خبره دا ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د 100 ورځو نه چې کوم د مرج ډسټرکټ چې کوم ایم پی ایز دي په هغې کې یو څو ایم پی ګان هغه د سپیکر ډایس ته مخکې چې کوم د احتجاج وکړو درنې ورکړله بیا اخري چې اجلاس نو هغې کې دا وایي چې سوال به ستاسو وزیر اعلی صاحب سره ملاقات وي هغې خپله درنه ختمه کړه. ګوره یو خبره ته کوم چې زما په خیال باندې چې کوم د مرجر نه پس قبایلي علاقو ته فایدې په ځای باندې نقصان وشو. هغې نقصان به زه ته دا ویم چې هغه په دې لړ کې وشو چې د ترقۍ عمل چې کوم دی هغه تیز نشو هغه کم شو. هغه شان روان خلکو ما چې کوم خلکو سره هغه ځای خلکو سره خبرې کړي زه مختلف هغه وایي چې که تا مرجر کې چې کومې وعدې اعلانات کړي هغې هم عملي کا هغې ته عملي شکل ورکه. صرف کاغذونو کې دا فیګر راتلل او بیا دا پیسې نه خرج کول یو خو چې تاسو اوس کیپیسټي هم شته تاسو یعنې په مومندو کې زما په خیال باندې هغه 2 کالو کې سکېګانې وې یو ترقیاتي کارونه نه کېدل. ترقیاتي کارونه هم دغه خو دا ګور دا غټې مسلې دي. ښه بیا په اوس بله غټه مسله په دې کې دا ده چې ایم این اے ته مرکز نه فنډ نه میلاویږي چې میلاویږي هغه کمي نو هغه څه کې هغه وزیر اعلی سره دغه تروش شوي دي نو اوس د صوبایي بجټ نه د ایم این اے ته فنډ ورکړی کېږي. اوس د حکمران ډلې چې کوم ایم این اے ګان دي هغې ته فنډ ورکړی کېږي. نو په دې باندې بیا یو لانجه جوړه شوې ده چې یاره د مرکز سره هغه تعلق دی په کار دی چې مرکزي حکومت هغې ته فنډ ورکړي او دغه شانته دا سیاسي بنیادونو باندې اوس دغه یو تنازع جوړه شوې ده. یو چې مال یې راکړي بل وایي چې مال یې راکړي بل وایي چې ایم این اے حق نه کېږي د ایم پی اے حق کېږي بل ایم پی اے وایي چې زما په حلقه کې کار خو مجموعي طور باندې چې کوم دی په قبایلي اضلاع کې یا مرج ډسټرکټ کې چې کوم دی د ترقیاتي کارونو کوم شرح ده هغه ډېره مایوسکونه ده. ګپ شپ لکه روان دی اظهر خان صاحب په ساده اندازو کې به دا ووایو ساده انداز کې د قبایلو سره لوبې کېږي او د هغې اسانه طریقه دا ده. ګران کتونکو اظهر خان صاحب هم په دې خبرې وکړلې تاسو د تیر بجټ د وس بجټ موازنه وکړئ په اسانو الفاظو کې په دې باندې پوهېدی شئ چې بالکل یو ډرامه روانه ده یو لوبه روانه ده قبایلي اضلاع خلکو ته پېښور کې هم ایف ایکس کمیټي څه نشي کوی نه وزیر اعلی څه کوی شي نه ګورنر صاحب کور کمانډر صاحب هم په دې کې موجود دي. قبایلي اضلاع خلکو له متبادل بم څه کول غواړي احتجاج د خپل اواز رسول هغه ضروري دی. اظهر خان صاحب ډېره مننه. ګران کتونکو د یوې دمې نه بعد به ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. جی پروګرام کې بیا هرکلی وایو زمونږ په دې حصه کې به خبرې اترې کوو. خیبر نیوز په رپورټ یو ډېر ښه کار شوی دی. زمونږ همکار ګلحیان یو رپورټ جوړ کړی و هغه بیا افغانستان کې وکتلی شو د یو بېدرکه ماشوم د چا تعلق چې د افغانستان سره و او دې دلته موندلی شوی پېښور کې و. کله چې دا رپورټ وکتلی شو نو د دوی کورنۍ بیا رابطه وکړه زمونږ همکارانو سره او اوس د خوشحالۍ خبره دا ده چې هغه په تورخم بارډر باندې رسېدلی دی خو د افسوس خبره دا ده چې په هغې باندې کم مشکلات تیر شوي دي پاکستان ته د راتګ د دا ماشوم حاصلول او بیا تګ. مونږ په دې ټولو معامله باندې خبرې اترې کوو. زمونږ تکړه همکاره مروا سادات څوک چې افغان ایشوز پېښور کې په دې باندې رپورټینګ هم کوي نور پروګرامونه هم کوي ورسره پېښور نیوز هم کوي هغه موږ سره موجود ده. مروا څنګه دی؟ ډیره زیاته مننه کوم ټولو ناول چې تاسو خپل دغه ښایسته خپرونې ته زه راوبللم تر څو په یو ډېرې مهمې موضوع مونږ خبرې وکړو. بالکل مروا مونږ چې کوم خبرې اترې کړې دي د دې ماشوم چې کوم مور وه نو هغې باندې چې کوم تکلیف تیر شوی دی هغه به کوشش کوو چې هغه وړاندې خپلو کتونکو ته وښایو د هغې نه بعد به مونږ خبرې اترې کوو. ګران کتونکو دا مور ده د افغانستان د خپل ماشوم زوی پسې راغلی و چې کوم مشکلات هغې ته راغلي دي په چمن بارډر باندې راغلي ده دا لږ وګورئ.
په دې چمن لاره باندې رالم او لږ تنده مې ډېره پکې ولیدله او سخت مې پکې له جنګ مې مخې ته وشو ګاډی مې ټکر شولو دا لور مې د غېږې نه هغلته وغورځېدله او بس یو پسې مې چغې والې مال یو پسې ځم بله رانه لاړه مړه شوه خو که مجبوري نه وی پیسې را سره وی پاسپورټ را سره وی یا کوم دې حکومت را سره مرسته کړې هغې را سره کړی وی نو دې حالت به په ما ښځنیز ځان باندې نه راتللی زه ځوانه جانه یم او په دې حالت باندې د اولاد در په خاطر باندې زه دلته رالم او دې حالت ته ورسېدم چې د خپې مې د کتلو نه دي دونه پړسېدلي دي د خیبر ټي وي که مثال دا ویډیو نه وی جګه کړی موږ په هېڅ باندې خبر نه وی او موږ دې نه ډېر زیات خوشحاله یو په دونه خوشحاله یو چې دا کومه تکلیفونه موږ په دې 3 ورځو کې ولیدله سخت تنګې مو لیدې چې هر څه مې د یاده ووتله او دې ته ډېرې دواګانې کوم او دې نه زیاته تشکري کوم او زیاته خوشحاله یم ونه جی مروه په خپله باندې تاسو هم په دې باندې کار کړی جی بالکل تاسو دا خبرې مو اورېدې وړاندې خو ګران کتونکو ته دا ټوله قصه لږه کول پکار دي چې دا څنګه رپورټ انیر شو بیا څنګه رابطې وشوې بالکل سر داسې خبر وله چې دا ماشوم عمر یې چونکې کم و ټول ناول خو دې ته دا معلومه نه وه چې زه د پلار نوم مې څه شی دی د مور نوم مې څه شی دی بل دا چې دا ویل کېږي چې دا اغوا شوی او دلته د تورخم د لارې دلته پاکستان ته چې دی هغه راوړل شوی د افغانستان نه د افغانستان نه راوړلی شوی و بیا دلته د سکندر اعظم نومي شخص دلته بیا دا په جمیل چوک باندې دا وموندو په جمیل چوک کې دا موندل شو بالکل دی بیا راواخیستو دی بوتلو پندو تاڼې ته پندو سټیشن ته بوتلو الته بیا دی ډېر خپل پوره هلې ځلې وکړلې تر څو د دې مور د دې پلار او د دې شناخت معلوم کړي چې دا څوک دی دې کې د غټ رول که زه وایم زموږ د خیبر نیوز دی او په هغې کې بیا ګلحیان پکې ډېر زیات او بیا که زه وایم د ګلحیان باجوړی صاحب چې زموږ یو ډېر ځلانده زه وایم چې یو رپورټر دی او تاسو هم پکې بیا کار کړی ډېر ښه بیا رابطه وشوه بالکل بیا رابطه وشوله بیا هغې رابطه وشوله بیا موږ پکې رپورټ جوړ کړو چې رپورټ موږ جوړ کړو د موږ ګلحیان صاحب زموږ چې کوم همکار دی هغه بیا تاڼې ته تلي باقاعده خو هغې د تاڼې چې کوم د هغوی چې کومه وینا وله هغه دا وله چې موږ یعنې د دې ماشوم دپاره سرچ شروع کړی دی سوشل میډیا په ترو باندې موږ خپل هلې ځلې شروع کړي دي مین سټریم په دغې باندې خو موږ شروع کړی د موږ خیبر نیوز شروع کړی ولې خو بیا تر هغې پورې د دې ماشوم پته ونه چلېده څه موده پس د دې چې کم رپورټ چې دی تر کابله ورسېد او دغه خو مونږ وایو چې د زړونو تړونې د دوانو هیوادونو ترمنځ په هغې کې خبر نیوز یو خپل کردار ادا کوي ډېر کردار یې زه یم که نه چې خبر نیوز په دغې موضوع کې ډېر زیات یو مهم کردار ادا کړی دی کابله پورې ورسېدو زموږ همکار زموږ رفیق شیرزاد چې هغې هم هلته بیا د هغې د پلار سره باقاعده انټرویو کړی وله بالکل هغه بیا راولېږله دلته بالکل هغې بیا موږ ته دلته راولېږله چې د دې پلار چې دی پیدا شو نو دا زموږ دپاره ډېره یو د خوشحالۍ خبره وله ډېره یو چې یعنې موږ ته معلومه شوله چې رښتیا هم چې ویل کېږي چې خیبر نیوز د پښتنو دپاره که هغه دلته یي که د دې ځي ولسي پاکستاني او که د افغانستاني کار کوي نو موږ ته معلومه شوله چې ولا دا رښتیا خبره ده د هغې نه پس هم بیا 15 میاشتې تېرې شوې خو چونکې څه سیریس نوټس په دې هکله وانخیستلی شو دا ماشوم بغیر د مور پلار دلته همغې کس سره اوسېدو چې هغې پالنه وکړله 15 میاشتې په دې کې مروه تاسو به پام وي چې بیا پکې مونږ کوشش کړی چې افغان کونسل ګرۍ سره رابطه وکړو هغوی سره زموږ تماس وساتلی شو هلته چې کوم پاکستاني چارواکي هغوی هم په دې کې انوالو شو کوششونه شروع شو خو پته نه لګي عجیبه کارو دویم دا خبره سیریس نه اخیسته او هلته هم دا پوزیشن و ځکه وایم که نه چې 15 میاشتې تېرې شولې نو یو ورځ 2 ورځې د مور د پلار نه یو اولاد د یو دقیقې دپاره جدا شي هغه څومره تکلیف لري څومره زور لري او بیا چې یو انسان ته معلومه وي چې زما زوی دلته ده او زه هغې ته نشم رسېدلی نو په دې کې زه به دا چې د خفګان خبره ده د افسوس خبره ده چې 15 میاشتې په دغې کې تېرې شولې د دې ذمهوار لکه څوک ګڼې ځکه چې مونږ خیبر نیوز دلته چې کوم افغان کنسولیت او هغوی په نوټس کې دا خبره راوستې وه هغوی مونږ ته ووي چې مونږ اسلام آباد امبیسي سره په رابطه کې یو زموږ همکار هلته هم پاکستان سفارت سره هم رابطه کړی چې تاسو کوشش وکړئ رول په دې کې د چا و پکار ده چې په دې کې د زه به همدا وایم چې مونږ کونسل جنرال سره څنګه چې تاسو خبره وکړه مونږ ډېره رابطه کړې وله خو چونکې زما په نظر زه نه پوهېږم چې د دې وجه څه ده
یو خو زه تاسو ته دا وایم چې په څه وروستیو کې 21 میاشتې وشولې چې د بورډ بازار کې د تاج آباد چې دی دلته یو ماشوم بېدرکه شوی دی 21 میاشتې وشولې افغان ماشوم دی خو چا دا خبره بالکل سیریس نه ده اخیستې دغې باندې زه خپل هم نه پوهېږم چې دا افغان ته ولې دومره په سپکه کتل کېږي آیا دا افغان کورنۍ نه لري آیا دا افغان انسان نه دی بالکل آیا دا افغان احساس نه لري نو ځکه زه په همدغې خبره ځم چې دې باندې ولې سیریس نوټس نه اخیستل کېږي بیا د هغې نه پس په زه تاسو ته دا وایم چې د ټولو نه چې خپله زما سترګو کې اوښکې راغلې وې دې خبرې ته د دې مور د دې مور بالکل د دې مور په چمن بارډر باندې په 3 ورځو کې 3 نیمو ورځو کې دا راغلی د خپل او په هغې کې به مونږ مروه بالکل په تورخم بارډر چې کوم هغې طرف ته پاکستاني افیشل دي افغانستان افیشل دي دې طرف ته پاکستان افیشل دي نو دا صرف ویلی شو چې انساني همدردۍ باندې چې ستاسو کم پروټوکولي یا ستم کم لوازماتي څنګه چې بیماران دي اسپتالونو ته ځي راځي نور داسې ایشوز دي هغې باندې فوري اکشن اخیستل ضروري دي بالکل دا بالکل بیا موږ هیر کړو چې دا سیاسي ستونزې مخې ته راغلي دي آیا انسانیت شته انسانیت خو هم شته که نه که سیاسي ستونزې دي پکار ده چې موږ سیاسي ستونزې یو طرف ته کړو موږ چې څوک زموږ مظلومي بیماري مریضي هغې ته پته وي د هغې ته معلومه وي چې دې ته د مرستې ضرورت ده پکار ده موږ هغې دپاره دروازې خلاصې وساتو یو خو ما چې کم دا خبره دا ټوله کیسه مونږ اورېده مروه په دې کې یا خو افغانستان چې کم دلته کونسلیټ دی کونسل جنرال صاحب هم ښه دی رابطې مابطې کوي خیبر ټلویزیون ته په خپله باندې راغلی هم دی نور کسان هم د هغوی چې کم شاهد لري دي هغوی هم راځي خو یا د هغوی څه مجبورۍ دي ځکه چې هغوی ته به مونږ دا ایشو وړاندې کوله نو هغوی به وي چې بار هم وړاندې کړې وه خو هغوی په دې باندې هېڅ غم غرض نه بالکل غم غرض ونه کړو چې تر دې حده پورې چې یو مور پخپله راغله پخپله راغله مونږ به مونږ به دا یو مثال کیدو خاص کر زیاتره چې کوم افغانستان خلک دی یا پاکستانی دي تګ راتګ د پېښور نه ډېر زیات په اسانه باندې کیږي تورخم بارډر باندې داسې مسایل راځي په چمن بارډر باندې سټوډنټ مونږ په لږو ورځو کې وکته نور اسپتالونو والا پاکستاني هم ځي افغانستان والا هم خلک راځي څه داسې کول به پکار وي چې مونږ په دې بارډر باندې هم دغه احساس خلکو ته وشي بالکل چونکې زه خپل هم په افغان امورو کار کوم او چې زه کوم افغان نه پوښتنه وکړم چې ستا ستونزه څه ده یقین وکړئ اوله ستونزه چې هغه ماته بیانوي هغه ماته وایي چې مروه د تورخم بارډر د تورخم بارډر کې که هغه زموږ تجاران وي او که هغه زموږ عام ولس وي چې ځي راځي تګ راتګ کوي یعنې ما خبره وکړه لکه نه چې سیاسي ستونزې راشي نو دروازې بندې شي نو زه وایم چې پکار دا ده چې دغه سیاسي چې کومې ستونزې دي دا هم حل کیدی شي په کېناستو حل کیدی شي خبرو اترو حل کیدی شي او د خپل منځ چې کوم تړون دی دا جاري ساتل پکار دي مروه اساده ډېره مننه چې تاسو وخت راکړو او انشاءالله نور چې کوم موضوعات دي خاص کر د زنانو په هکله باندې پېښور کې تاسو کور کوئ یا افغان امور دي په دې به پېښور فایلز کې تاسو راځئ ډېره مننه ګران کتونکو دا یو داسې موضوع ده خاص کر مونږ دا یو مثال جوړول پکار دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کم تاو تناو دی دا صرف د اولسونو ترمنځ تړون په ذریعه باندې دا پیدا کیدی شي د هغې لپاره د دواړو هیوادونو چې کم سرحدي چارواکي دي انساني همدردۍ باندې کوششونه کول پکار دي چې کم مسایل دي هغه حل شي خیبر نیوز په افغانستان کې هم کتلی کیږي دلته هم کتلی کیږي زمونږ کوشش هم دا دی چې کمو خلکو ته مسایل وي هغه مونږ د اعلی چارواکو په نظر کې راولو په دې باندې نوټس والو مونږ خپل غږ مخکې ورسو خو په تورخم بارډر چې کم انتظامات د پاکستان نه طرفه شوي دي ډېر زیات انتظامات شوي دي د حقیقت دی په لږو میاشتو کې خو عملي توګه چې د ریلیف خلکو ته ورکړی شي په دې بارډر باندې په تګ راتګ اسانتیاو کې نو هغه به ډېره ښه وي دمه بالو د دمې نه بعد به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو इसकी नेचर लॉक टेक्नोलॉजी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहें फ्रेश पूरे 20 दिन तक तमाम न्यूट्रिएंट्स समेत क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। राब्ता कीजिए स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड UAN 11111160।
جی پروګرام کې ته بیا هرکلی وایو ګرانو کتونکو دې برخه کې زمونږ همکار سراج عارف صاحب موږ سره موجود دی. سراج څنګه حال دی؟ بالکل خیر، تاسو څنګه؟ ها سراج عارف په دې تېر هفته کې خو ګرمۍ ځپلی یې که نه ګرمي خو وه ګرمي خو زه راته وایم چې به دا وایم چې ریکارډ ګرمي وه ریکارډ ګرمي او خاص کر فیلډ ته چې سړی ځي ریپورټینګ کوي نو هغه بیا کیمرامین دی زمونږ کیمرامینان صاحبان دي ریپورټران صاحبان ډي سي جي چې زمونږ کم سټاف دی نو یقینا ډېر سخت حالات وي او کتونکو دا ګرمي چې کومه په دې تېره هفته کې پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې خوره شوې وه نو یو ریکارډ ګرمي وه خو د ګرمۍ په وجه که خو مونږ وایو چې ماحولیاتي تبدیلي دا هغه دي دغه دي په دې باندې لږ ډېر بحث کېږي خو چې کومه لوی ایشو وه سراج عارف هغه د لوډ شیډینګ په ګرمۍ کې راځي او مونږ وکته په دې تېره هفته کې پېښور کې ډېر زیات مظاهرې وشوې وخت په وخت په سړکونه بندېده خیبر پښتونخوا نورو علاقو کې هم دغه اپوزیشن اس یو خبره ته کوم مشره چې لکه تاسو وګورئ نو مظاهرې هم خلک کوي روډونه هم بند دي خو لږ غونته کې دې ته هم سوچ کول پکاري لکه مونږ اکثر چې داسې کلیوالو علاقو ته ځو نو هلته ډېرې زیاتې کونډې او اوس یې کونډې داسې طریقې سره اچولي چې کاڼي ته لکه پلاستیک ګوتۍ ورته اچولي هغې کې بیا کاڼي اچولي چې هوا یا څه سره دا غورځېږي نه که نه دومره ډېرې کونډې دي که نه غلا ده د بجلۍ نو اول دا خلکو ته پکار دي چې په خپل ځان باندې خپل ګریوان کې لږ وګوري چې لکه زه غلا کوم د بجلۍ بلکل سراج عارف تاسو په خپله باندې پېښور ګوټ په ګوټ باندې ګورئ د مخکې لم پکې ډېر وخت مو شو ریپورټینګ لزه خاص کر مضافاتي علاقو ته مونږ هم داسې مضافاتي علاقې شته په پېښور په شان ښار کې مونږ په خپله باندې کونډې لیدلې دي دا کمې علاقې دي او ډېر خلک پکې داسې دي چې هغوی لکه بجلي ښه صحیح بلونه هم ورکوي لکه هغوی نه غواړي چې غلا وکړي خو په دې کې بس تاسو دوی چې اوس هم داسې علاقې شته چې هغې کې میټر هم نشته لکه دا هزارخانې زیات علاقو کې چې کوم دی نو تاسو ګورئ نو مین هزارخانې کلی نه خو داسې لږ اخوا دېخوا چې وګرځئ دلته میټر یې نشته بادر کلی چې کوم دی تاسو وګورئ رنګ روډ سره که دې کې تقریبا نیم کلي کې میټر یې نشته دا اورمړ طرف پلوسی کې نشته اورمړو کې نشته داسې په روډ د پاسه میټر شته خو چې بیا دننه کوڅو ته لاړ شي بیا پکې میټر نشته ټولې کونډې دي په دې حواله باندې د فضل الهي صاحب ایم پی ای چې کوم پېښور کې د حکمرانۍ ډلې سره تعلق ساتي هغه هم ډېر اکټیو په دې کې هغه یو معاهده هم کړې وه باقاعده توګه 2 ورځې خو په خپله باندې فیډرز یې کولاو کړی او وی چې دا څنګه تاسو بجلي بندوي وابډا والا ته وي فیسکو حکامو سره هم د هغوی خبرې اترې شوي بیا یو معاهده شوې وه په هغې کې فیسکو پولیس مقامي خلک او د هغې ګرنټي په خپله فضل الهي ورکړې وه هغه دا ویلي کم ځای کې چې میټر یې نه وي د هغې پیسې به زه ورکوم او تاسو به میټر یې ولګوئ د فضل الهي یو ساټ موږ سره دی موږ سره خبرې اترې خبره زه تاسو ته دې کې بله معلوماتي خبره فضل الهي دا خبرې اورو بیا به پرې ګپ شپ لګو راځئ فضل الهي په دې حواله باندې څه وایي مونږ کله لیکلو کو نو هغه کوارټ روډ نیو دی بهادر اوټ دی بهادر په هغې باندې ډېر ظلم شروع په هغې باندې 18 غنټې لوډ سیټینګ و هغه لیکل مونږ وکړه 6 غنټې شو په هغې باندې کله یو ځای کې تار وشلی کله دی بل ځای کې تار وشلی که د دوی دا خیال چې فضلاحي کور کې ودنه قسم په خدای کې وده شم ما باندې فایر کو ما سپیکر صاحب ته ویل سپیکر صاحب رولینګ ورکو هغه ویل چې تر کومه پورې وابډي دلته صحیح لینډ پرووایډ کړی نه وي نو تر هغې پورې دا غیر قانوني چې دې له به څوک ګوتې نوړي دا به نه ډسکنیکټ کوي اینډ دا دی چې دوی ویلي فالټ دی چې کله مونږ رالو روډ هم بند کړو نو بیا فالټ نو بجلي راله بالکل فضل الهي چې کومونه هغه په باقاعده اسمبلی په فلور باندې دا ویلي چې ما باندې یو اف آی آر شو که 100 اف آی آر مو شي زه بیا هم د دې قوم د دې ملک د دې حق دپاره اواز اوچتوم ځکه چې هغه وایي چې زما کومه معاهده شوې وه پیسکو حکامو سره هغه داسې وه چې یاره مونږ به زموږ علاقه کې میټر نه میټر یې مو ولګولې کیبل تارونه مو لګول چې غلا نه کېږي خو د هغې باوجود هم زموږ چې کوم دی نو هغه لوډ شیډینګ ختم شو بلکې زه به دا ویم چې دغه فیډر نه د ښاري سیمو ته هم بجلي ورکړې دا ښاري سیمو والا خلک هم تنګ دي زرګر آباد او یکتوت او داسې دا شاډن روډ چې کوم دی دا خلک هم پکې دا ځل متاثر شو هغوی وایي چې د پاکستان په تاریخ کې په ډومبي ځل دومره زیات لوډ شیډینګ راغی دې کې سراج یو بله خبره هم ده مونږ چې د پیسکو چیف انجینیر صاحب راضي جاوید صاحب پېښور خبرونو ته هم راغلی او هغه مونږ ته ویل چې زه به وخت په وخت راځم هغه یوه خبره دا کوي چې لوډ منیجمنټ مونږ کوو دا ټریپینګ کېږي ګرمي زیاته شي غټه مسله وایي دا زموږ سره د بجلۍ کمې نشته
مونږ سره چې کوم ټرانسمیشن لاین دی فیډرز دي نو هغه زور نشي برداشت کوي. یو خو ګرمي شوي او چې ګرمي شوه لوډ زیات شي نو بیا وی ټریپینګ شروع شي مونږ لوډ مینجمنټ کوو د هغې په وجه باندې دا ایشو راځي. دا د هغوی فیاض صاحب که تاسو وګورئ نو اکثر مونږ په دې باندې پرون خبره هم کوله یو کس وي چې زه یې سیلم خو بیا بل به څوک ورکوي بل به څوک ورکوي. د هغې وجه دا چې د اکثر ما ډېر خلک داسې په ښار کې مو وکتو چې د وابډې خپل اهلکار دی هغې راځي او ډایرکټ بجلی ولا ورکوي صرف اے سی لپاره که یو وي که دوی که درې اے سی ګانې هغې ته ورته ډایرکټ بجلي ورکوي. ناول د پیسکو حکامو له دا پکار دي چې دا خپل چې کم خلک دي په دې کې دوی تحقیقات وکړي دا خلک څه کوي چې دا کم خلکو له په غلا بجلي ورکوي 10,000 15,000 روپۍ میاشت تیلي او نور خلک د هغې زور چې کم دی بیا نور خلکو نه وځي چا باندې 2,000 بل راځي نه غریب 15,000 او 10,000 روپۍ بل ورکوي دا نور اغلا چې کم دی نه هغه چې کوم داسې خلک چې هغې بلونه ورکوي نه هغې باندې راځي. ښه سراج بل ټاپک ته ورځو. خو زما پکې یو خبره خوښه شوې وه بله ورځ هغه یو کس وي چې رور مونږه بیل زه ورکوم ما ته بجلي تاسو نه راپرېږدئ وایي زما په علاقه کې کونډي اچوي د هغې ذموار خو زه نه یم چې ټوپک راوالم او جګړه وکړم تاسو انتظامیه ده پولیس دی حکومت دی وابډه ده فیسکو ده چې راشي دغه خلک غله ګرفتار کړي د هغې سزا ولې ماته مې زه بیل ورکوم دا یو دلچسپه خبره ده. ما یو ځای دوه کې داسې وکته چې لکه اوس دا کور دی که نه او دلته بار تارونه دی بجلی نو ډایرکټ دلته تارونه نه یې راوستي داسې په نورو کورونه راتاو کړي دا 100 200 ګزه داسې لرې راتاو کړي واپس دې کور ته راغلي دي نو هغه که ګورم نه بس دې کور ته خو میټر تار دی به دې خو غلا نه کوي منځ کې په نورو کورونو راغلي داسې نو داسې یو نوې طریقه پکې خلکو دغه کړې ده وابډي والا راشي څوک راشي نو پته نه لګي ورته چې دا تار د 100 میټر په شان تار یې لګولې بس صحیح. سراج مونږ به هغې بل ټاپک ته ځو. ګران کتونکو پېښور کې هم بلکې مونږ به ووایو په ټوله صوبه کې زمونږ د کرکټ ډېر زبردست ټیلنټ موجود دی خو افسوس خبره ده د خیبر پښتونخوا یوازینی انټرنیشنل کرکټ ګراوند چې کوم دی هغه د 2006 نه تر اوسه پورې هغې باندې یو انټرنیشنل میچ هم نه دی شوی او دا یو ډېر تاریخي ګراوند و ارباب نیاز سټیډیم په دې باندې د بحالۍ کار روان دی او دا ویلی شوي مونږ ته چې پی ایس ایل چې کوم شپږم ایډیشن دا به په ارباب نیاز سټیډیم کې کیږي بلکې یو خو پکې دا ویلي چې حیدرآباد سپورټ کمپلیکس کې چې کوم کرکټ ګراوند دی په دې به هم پی ایس ایل چې کوم میچونه دی هغه دا ایډیشن دا به تاسو ګورئ هغه ممکنه نه شوه. سراج څه وجوهات دي چې تر اوسه پورې په دې باندې دام ځینې خلک وایي چې دام یو بی آر ټي شکل اختیار کړی زما په خیال باندې بالکل په دې توسیع منصوبه د ارباب نیاز سټیډیم په دې باندې کال 2018 کې په دې باندې کار شروع شو او د هغې غټه وجه دا چې ارباب نیاز سټیډیم قیم سټیډیم او حیدرآباد میډیکل کمپلیکس په دې باندې تقریبا یو شان کار شروع شو. د ارباب نیاز سټیډیم کار چې کوم دی دا تقریبا اخري مرحلو کې دی 80% دا خو لکه حکومت وایي چې 80% چې کوم دی اسفندیار خټک ډي جي سپورټس هغه دا بله چې ډي جي سپورټ کوم دوره کړې نو وایي چې دا به مونږ په اکتوبر کې به پی سی بي ته په حواله کړو او باقاعده توګه وایي دسمبر پورې به دا جوګه شي. خو یو بله خبره ده کوم سراج ما سره آن د ریکارډ دا خبره شته عاطف خان چې کوم تیر منسټر و هغه وی چې هغه بل 5م ایډیشن یادو د پی ایس ایل چې دا به په پېښور کې کېږي اوس شپږم روان دی. دې کې وجه بله وکړه دا منصوبه چې کومه دا 2 ځل چې کوم دی د ځنډ ښکار شوې ده لکه یو بی آر ټي ورته ویلی شو پیسو د وجې نه بیا په کرونا رال د کرونا د وجې نه شپږو میاشتې دا کار بند و دا چې کومونو دې لپاره ړومبې چې کوم 1 کروڑ روپۍ دې لپاره مختص شوي صرف ارباب نیاز سټیډیم دپاره خو دا کار چې کله لیټ شو د دې وجې نه اوس هغه منصوبه 1.90 کروڑ ته ورسېده سیوا شوه پیسې سیوا شوې. دې علاوه دا چې کومونو د فروری د میاشتې د کال 2021 فروری میاشت پورې دا منصوبه چې کومه دا به مکمل کېده خو د دغه کار د لیټ ته وجې نه چې کوم دی نو دا منصوبه لیټ شو او دا اوس چې کوم دی نو دا به په دسمبر کې پاکستان سپورټ بورډ ته دا حواله کولی شي. په دې کې پیچونه دي بیا پیچونه به جوړیږي یو پیچ چې کم دی نو تقریبا 1.5 فوټ د هغې چمن دی نو په هغې کې بیا هغه پیچونه چې کم دي نو هغه چې جوړیږي نو په هغې باندې هم ټایم لګي 19 پیچونه به جوړیږي انټرنیشنل چې کوم ګیمونه کېږي ټورنمنټ یې کېږي هغې لپاره به دا دغه کېږي. دې علاوه چې کوم د 1000 ګراونډونه چې کوم په کال 2019 کې وزیر اعظم عمران خان چې کله دا ویلو چې مونږه
ټول ملک په صوبې په سطح باندې 1000 ګراونډونه به جوړو هغه دغه څه پوزیشن نو په هغې کې ټارګېټ ورکړی چې تاسو به 1000 ګراونډونه جوړوي خو په هغې کې زموږ ډېره غټه مسله روانه ده بیا په هغې کې ټارګېټ ورکړی 200 ګراونډونه چې دا به جوړوئ تاسو او هغه ګراونډونه چې کم دي نو دې لپاره هغه کار چې کوم هغه ټارګېټ ورکړی شي پوره نه شو هغه 150 ګراونډونه دا وخت مکمل دي ټولې صوبې په سطح باندې نو په دې باندې خرچه راغلې ده 250 میلیون روپۍ په دغه چې کوم دا 151 ګراونډونه چې کوم مکمل شوي دي دا د فنډ د وجې نه دا مسلې روانې دي او زیاتره خلک چې کوم دي هغې ځمکې نه ورکوي ځمکې ګرانې شوې په سرکاري ریټ نه ورکوي سراج د حیدرآباد سپورټ کمپلیکس چې کوم کرکټ ګراوند دی ما دا اورېدلي باقاعده توګه د دوی یو پلانینګ دا و چې PSL میچونه به هلتې شروع کوو خو هغه چې کوم بیا PCB ماهرین وکتو سیکورټي ریزن نور یو څو ایشو نو هغه یې پوسټپون کړی دی خو په هغې هم DG صاحب سیکورټي صاحب چې کوم دی عبید مجید وختي یو بیان ما پرون یو بیان کتلی و چې هغه وایي په دې کار روان دی نو څنګه په د هغې خو زما په خیال انټرنیشنل میچز او PSL میچونه خو هغې کې ناممکنې دي او پیسه پې ښه کافي په هغې هم ولګولی کافي پیسه پې ولګي د هغې کې وجه دا چې د هغې چې کوم چاردیواري ده یا چې کوم د هغې سیکورټي دغه دی هغه شان نه دی یو به دا کول وي چې یو سراج سپورټ چې کوم جرنلیسټ دي دلته موږ دا خبره وکړله چې دونه پیسه ولګېده یو نیم ارب روپۍ په ارباب نیاز سټیډیم ولګولی شوي حیات آباد کې هم په میلیونو روپۍ په سپورټ کمپلیکس ولګولی شوي خو د دې په ځای باندې پیښور بهر یو ښه مزیدار نوی ګراوند جوړ کړی شوی بالکل نو هغه به لکه ما ته یو دا 1000 ګراوندونه چې کوم دي 15 ارب او 50 کروڑ روپۍ دې لپاره حکومت مختص کړي دي خو هغه لکه هغه منصوبې هم د ځنډ ښکار دي ورسره څه ګرانېږي دا پیسې به بیا په دغه ګراوندونو باندې کمې شي ځکه چې هلته ځمکې څوک نه ورکوي ځایونه نه ورکوي خلک سراج ډېره مننه تاسو موږ سره په یو ښه موضوع باندې خبره اتر وکړله او موږ به وایو چې ته د دې فالو اپ هم وکړي ارباب نیاز سټیډیم کې چې کوم کار روان دی بیا حیات آباد سپورټ کمپلیکس کې چې کوم د کرکټ ګراوند روان دی افیشل دا وایي چې دا به هم انټرنیشنل کرکټ میچز دپاره وي یا PSL میچز هغه ناممکنه ده پیسه دواړو کې ډېره ولګېده ډېره مننه جی ګران کتونکو سراج عارف صاحب موږ سره خبرې وکړلې د پېښور چې کوم یوازینی بلکې د خیبر پښتونخوا چې کوم یوازینی انټرنیشنل کرکټ ګراوند ارباب نیاز سټیډیم د بیا رغونې کار په هکله باندې هغوی تفصیل ورکړله یو خو دا ده ګران کتونکو دا سټیډیم چې کوم دی باقاعده توګه دې ته چې انټرنیشنل سټیټس په کال 1984 کې میلاو شوی وړاندې میچ هم د پاکستان او انډیا ترمنځ شوی او په کال 2006 کې چې کله ترهګري خیبر پښتونخوا متاثره کړه اخري میچ هم د پاکستان او انډیا ترمنځ شوی و د دې چې کوم کار و تاسو واورېده په دې خبرو کې چې په کال 2018 کې شروع شو دوه ځل د ارباب نیاز سټیډیم چې کوم د بیا رغونې عمل دی هغه ډیډلاین پوره نه کو دا منصوبه لا تر اوسه پورې د ځنډ ده DG سپورټس کامران بنګش معاون خصوصي هغوی هم په خپله باندې دوره کړې ده د دغه ځای اوس دا پیغام ورکوي د خوشحالۍ خبر ورکوي پښتونخوا ولس د پېښور خلکو ته کم چې د کرکټ شایقین دي هغوی وایي چې د دې کال اخره پورې به دا ممکن شي په دې کې به میچز کیږي او راتلونکي پاکستان سپر لیګ میچونه به هم په دې سټیډیم کې کیږي خو یوه بله د اندېښنې خبره ده تیر کال هم دغه شان واده شوی وه او هغې هم جنوري میاشت د دې کال چې کوم جنوري میاشت ده هغوی دا ویلي چې دا به مکمل کیږي خو هغه مکمل نه کړی شو دې سره سم یو بل کرکټ ګراوند باندې چې کوم کار روان دی په حیات آباد سپورټ کمپلیکس کې په هغې باندې هم تقریبا ډېر 994 میلیون روپۍ په هغې باندې لګولی شوي په هغې هم کار روان دی لا تر اوسه پورې په هغې هم کار نه دی کمپلیټ د دوی دا خیالو د خیبر پښتونخوا چې کوم سپورټس ډایرکټریټ یا حکومت دی هغوی دا ګڼله چې په حیات آباد کې به د PSL میچونه وشي خو PCB او نور چې کوم ایکسپرټ دي هغوی دغې ته راضي نه دي چې حیات آباد کرکټ ګراوند کې د پاکستان سپر لیګ میچونه یا انټرنیشنل میچونه چې کوم دی هغه ممکن نه دي نو دغلته هم یو ډیره لویه پیسه خرچ شوې ده یو خو دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې به موږ سره فلحال ګزاره به کوو چې کم کار پې روان دی کال 2018 نه تر اوسه پورې ارباب نیاز سټیډیم دا چې کله جوړ شي مکمل شي نو واحد دا فلحال دا یو ګراوند به وي بل کار روان دی په خیبر پښتونخوا کې
په انټرنیشنل کرکټ ګراوند باندې هغوی هم کوشش روان دی. کالام کرکټ سټیډیم کوشش روان دی. نو دا به د صوبې دپاره خاص کر د شایقین کرکټ دپاره یو ښه خبر وي چې د کالام کرکټ ګراوند چې کوم سټیډیم دی دا مکمل کړی شي، ځکه چې د مخکې لا یو مطالبه وه او د خلکو چې په ښکلي ځایونو کې چې کوم قدرتي ښایست لري هلته ګراوند انټرنیشنل میچونه وشي او د هغې په ذریعه باندې یو خو د پاکستان چې کوم ښایست دی هغه وښودلی شي، ټورسټ هم راشي، مختلف چې کوم ګراوندونو سره خاص کر په خیبر پختونخوا کې انټرنیشنل سطح باندې قایم کړی شي. نو د کرکټ شایقین لپاره به یو د خوشحالۍ خبر وي او الله دې وکړي چې موږ کومې خبرې وکړې د ارباب نیاز سټیډیم په حواله باندې چې هغه په خپل وخت باندې دا ځل مکمل شي. ګران کتونکو دا زموږ نننی پېښور فایلز پروګرام. تاسو هم په دې پروګرام کې موږ سره ګډون کوی شئ. هغه د واتساپ د لارې تاسو په سکرین باندې دغه واتساپ نمبر ګورئ. تاسو سره څه ویډیو وي یا څه ډاکومنټس وي د سرکاري ادارې په حقله باندې یا با اثر خلکو په حواله باندې چې هغې ته څوک څه نشي ویلی، تاسو باقاعده په دغې نمبر موږ ته دا راولیږئ. موږ به په دې باندې ریپورټونه جوړو، په دې به کار کوو او هغه به موږ وړاندې کوو په سکرین باندې تاسو ته. او په دې کې یو خبره زه دا هم وکړم که څوک وایي چې زمونږ نوم یا په دې کې زمونږ شناخت ظاهر نشي هغه به هم مونږ نه ظاهرو. ګران کتونکو دا د نننۍ هفتې پېښور فایلز. راتلونکي هفته کې به نور ټاپک ریپورټس موضوعات تاسو له راوړو. چېرته چې هم یې خوشحاله او بریالي اوسئ. د الله په امان.